ایوه عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیره په لار روانو ایو بت پرست ولیدو چې د بت عبادت کو او د عبادت د وجنه دا ټول بدن دا سنره شویو او ډیر کمزورې شویو او وچ کړس او تک تور شویو او عبادت د هغه بت کو او کته پورته بوته کېدو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي خلکو وګورئ دتا دا دومره مشقت او دا دومره تکلیف برداشت کولو باوجود به هم د جهنم تزي الله الله دا کوم ویډیو چې تاسو تخکاری دا یو پندت ته د اندوانو او تاسو وګورئ ټول عمر په دې کوپر کې تیر کو ټول عمر دغه بت د خپل مقدس مبارک سرخ کته کو او ټول عمر په دې کې دی سنم مطلب ویلو کې او د بت رام ویلو کې تیر کو حتی چې لاندې راله او بیخي ملاح کته شوا یعنی ټول عمر په دې سیس کې تیر کو او دا وګوري څومره خواري کوي او بیا بم سزي بیا بم جهنم تزي اے مسلمانانو خیر دې کو پیسې را سره نشتا اے مسلمانانو آیا شیخ ادریس صاحب زمونږ د حج او د عمرې د سرویس نه مطمئن دی کونه ولی مولوی صاحب موږ سره څو پیری عمرې لتلې اول ته زمونږ چې کوم هوټل دی مکه او مدینه منوره کې پاکي قیام هم کړي زمونږ ډینس پلازا کې د دفتر افتتاح وا مولوی صاحب راغلو نو لګه شاماره کو سره شوی تاسو واوري خیر دې کو لګي تندره باندې تیریږي اے مسلمانانو خیر دې کو معیشت زمون خراب دی خو شکر دی وباسو په ایمان باندې شکر دی وباسو د الله په ذات باندې چې زما دا مبارک تندې اغه رب تخت کیږي کم چې ټول دنیا او زمکه اسمانونه پیدا کړي اے خلکو خیر دې کو خبره اترې راځي مسلمان ګوره غریب نه دی مسلمان سره چې دا هیره ایمان کم پروت ته د زمکه اسمانونه او دا ټول کفر را ټول کې څومره کفر چې دی د امریکا او د جرمنی او د ایټلی او د انګلند او د پوره دنیا کې 100 ارب کسان دی 5 پکې دا غیر مسلم دي دا ټول را ټول کې دا مال او دولت او اسباب ټول او دا ټول یو کلمه ویون کې دی بل سیټ تا الله یو کلمه ویون کې چې هیڅ نه کوي یو کلمه ویلی کنا د دې ټول کفر نه هغه یو کلمه ویون کې څه دی دا بهتر دی دا ځنه ام جی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کلمه ویون کې جمع دی قیامت په ناراضي دا مزه چرچې چې داخله کوي دا غیر دا زما استا په سر کوي نو غرض می دا دی شکر وباسي شکر چې مسلمانان یو خیر دې کو لګي تندي خیر دې کو لګي ډېری پیسي خیر دې کو نوکری خیر دې کو روزګار خوا دی خوې خود ایمان سرمایه خو را سره شته کنه اے مړې زیاده سے زیاده دا موجوده چې دا کم خلق ته کنه نو 15 کاله پس پيوم نه او کویم کنه نو مړ هغه ډېر عجیب زندگی بس هغه د محتاجو زندگی دا هغه د اوګو زندگی د بل پوګه به د خپېخي د دویانو زندگی دا او پاسه وي جیو کې نه وي او تشو ډکی امتیازي او پیچکاریانی او په دوی مورز ډاکټر لخلاص دا بلډ پریشر دی او دا شوګر دی او دا می پملا درل دی او دا می پخپو درد اے زما 30 سال عمر دی صحیح ده ابل مولوی صاحب ته می مولانا صاحب می 30 سال ته ورسېدو اگر ته وې ویلس کال دی پزوانی کی پاتی دی بس الله 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 یعنی 40 سال بس 40 سال پوری ځواني یو قسم لا داغه نه پس بیا کمزوري دا بیا دردونه بدت आवाज کوي بیا نظر کمزورې بدت आवाज کوي بیا غوګونو درانه بدت आवाज کوي بیا د غاخونو وتل او خوراک ناز مول بدت आवाज کوي بیا ټیټا ملا بدت आवाज کوي بیا د محتاجو زندگی زما استا مخ ته بیا پرته ده نو غرض می ده مسلمانا د ټول مخ کې شکر وباسا په اسلام باندې چې الله علی اسلام را کړي دا غي نه پس نه د الله نه غوړو اله اخر خاتمه په ایمان کې او دنیا نه بې ایمان چرته لاړ نشو پته نه لګي ما ټول عمر الله الله ویل دی او په اخیری ټیم کې زمانه ایمان لاړ نو دا کم پندت چې دی کنه د پد نه لګي چې الله ایمان نصیب کوي کو نام زموږ خو دعا چې الله دې ایمان نصیب کی ټول عمر دغه بت تلان دی باندې شو او دا ټول عمر به بیا جهنم زی حتی چې دا
دا ملای راټیټه شوه خو بهر کې به مسلمان چې په کم ځای کې د الله نه د عافیت سوال کوو او آخره خاتمه زموږ خطا نشي د دې سوال کوو او دنیا د کفر په حالت کې لاړ نه شو دې سوال کوو الحمدلله په دې خپل اسلام باندې ډیر شکر وباسو ډیر شکر دا د ټول دنیا د قیمت نه بهتر دی یو ایمان والا